دویمه یو اهم مسله د کاروباري مسله ده او ډیرو ملکونو کې دا طریقه رایج ده نو خلک د دې تپوس کوي چې دا جایز ده که نه او دې ته ویل کېږي قسطوار بیع کول په قسطونو باندې او په کشتونو باندې او په کستونو څوک ورته کشت وایي څوک ورته قسط وایي دا مختلف الفاظ دي کشتونه په عربۍ کې ورته قسط وایي بیع بالتقسیط په قسط باندې یو څیز خرڅول جایز دي که ناجایز دي او بیا ګران ریټ په قسط کې لګول دا جایز دی که نه دی دا یو اهم مسله ده عوام خلق حیرانی بعض عوام وی چې موږ ته چا ویلي چې دا سود دی او بعض کسان وی چې موږ ته ویل دا جایز دی نو د دې مسلې نه ځان خبر کړئ عموما په ملیشیا کې او بعضې دا کلي دي دې ځایونو کې په قسطونو باندې څیزونه ډېر خرڅېږي انسټالمنټ مختلف دکانونه وي دې ته د انسټالمنټ کاروبار وایي ته به ماهانه یا هفتوار خپل قسط جمع کې خو دې کې اصل مسله دا وي چې دا څیز لږ ګران وي د خپل نقد قیمت نه ګران خرڅېږي نو آیا ګران څیز خرڅول سود دی که نه دی نو دا یاد لرئ دا سود کې نه راځي څیز ګران خرڅول دا سود نه دی داسې خو یو څیز په مختلف بازارونو کې مختلفو ریټونو باندې خرڅېږي په نقدو باندې او په قرضو باندې نو صرف د ګرانۍ د وجې نه خو سړي څیز ته سود نشي ویلی که ها بعضې عالمان ویلي دا خلاف مروت کار دی د یو مسلمان د مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستل دي خو عزتمندو نن سبا یو بل حقیقت دی چې په دې کې د خلکو ته انتهایی سهولت دی دواړو کسانو ته سهولت دی چې کوم دکاندار دی په قسط باندې شیزونه خرڅوي نو هغه ته سهولت دا دی چې هغه لکونه روپۍ زرګونه روپۍ کروڑونه روپۍ بندي کړي وي نو په کار دا دی چې هغه ته د خپلو لکونو روپو فایده میلو شي او کاروبار کوي جایز حلال څیز خرڅوي موټر سایکل خرڅوي کتابونه خرڅوي بنینونه خرڅوي او موټر سایکل خرڅوي حلال څیز کورونه خرڅوي او اغستون کې ته پکې دا فایده د عزتمندو چې هغه سره یکمشت پیسې نه نن سبا چا سره نقدي روپۍ په جب کې پرتي نو دته سهولت دا وي چې دا کور والی نو په کرایه ورکي موټر سایکل والی نو استعمالي کاروبار لپیږي نو زر زر کاروبار کوي بچت ورته کیږي موټر والی هغه چلی هغې باندې پیسې ګټي نو هغه له قسط هم ورکوي او خپله روزي هم روانوي نو په دې کې دواړو کسانو ته فایده ده هغه ته د مال مزدوري میلاویږي او دې انسان ته چې کوم دی قسط ورکول انتهایی آسان کار دی او څه وخت پسې ګاډی بالکل خپل شي بس بیا ټوله دنده او ټوله خرچه دته پاتې کیږي بعضې غریبانان ډریوران وي موږ ته چا ویلي سود دی ټول عمر پردي رکشې چلی نو دا کله ناکله دا مالکان نه دي دا دې کسانو ته وایي چې خپله رکشه په قرض وانلي دا سود دی نو بس هغه ټول عمر د دا رکشه په دنده باندې چلی او دا موټر پر دنده باندې چلی ها ټیک ده عزتمندو بعض اهل حدیث دي ته سود وایي یعنی سود ورته نه وي خو سود کې داخلی خدایان لري اهل حدیثو کې دوه قسمه خلک دي بعض عالمان اهل حدیث هم دې ته جایز وایي څلور واړو مسلکونو کې بیع بالتقسیط جایز ده دا صرف زمونږ د مسلک مسله نه ده تاسو عربستان ته لاړ شئ ځای په ځای بورډونه لیکلي بیع بالتقسیط بیع بالتقسیط د قسطونو بیع د قسطونو بیع اسانه بیع راضي والی څیزونو به مالک شي دلته هم چې کوم دا مختلف سوسایټیانې تیاریږي هغې کې په قسطونو باندې څیزونه میلاویږي نو دا یاد لرئ څلور واړو مذهبونو کې د قسطونو بیع یعنی په قسط باندې او په قرضو باندې ګران څیز خرڅول دا جایز دي او اهل حدیثو کې نیم اهل حدیث علماء کرام دې ته جایز وایي چې کوم ورته ناجایز وایي هغه دې نه کوي بالکل دې نه کوي مونږ خو په زور باندې چا باندې کار نه کوو که خو چې یو څیز ته څلور واړه مسلکونو علماء کرام باقاعده د سعودي مفتی عبدالله بن باز هغه په دې باندې فتوا ورکړې ده او دغه رنګې نور اهل حدیث علما هم ورکړې ده البته دې کې یو څو شرایط دي دغه شرایطو به خیال ساتي چې کله په قسط باندې ګران څیز ورکې بعضې عالمانو ځکه منع کړې ده چې شریعت کې منع راغلی چې دوه بیې باندې جمع کې وایي دې کې دوه بیې جمع کېږي ځکه تا ته کس وایي که دا څیز په نقدو الي نو په 1000 روپۍ دی که په قرضو الي نو په 1500 دی نو دا خو دوه بیې شوي مونږ بالکل دوه بیې ناروا دي خو چې کله انسان یو بیه هلته متعین کی
یو سړی وایي زه په نقدو نه علم په قرضو علم نو اوس یو شوه که دوه اوس خو یو شوه که ها که یو سړي ته مثلا یو سړي ویل چې دا سیز په نقدو په زره دی په قرضو په 1500 دی او هغه ته همداسې اوچت کو خبره یې ورسره ختمه نه کړه دا بیا ناروا ده دا ناروا ده او که قصې ختمه کړه چې بهی زه په نقدو علم پیسې در کوم خبره ختمه یو شوه او که دا یې ویل چې په قرضو یې علم بس قصه ختمه یو بیا شوه نو دغه صورت ناروا دی یا مثلا داسې وي چې کله یو انسان چا باندې څه څیز خرڅ کړی وي او هغه له قسطونه نه دي پوره کړي واپس د دې سړي نه دا شی ارزانه ریټ باندې علي دا ناجایز دي مثلا یو سړی څیز په 1 لک روپۍ خرڅ کړی دی په 10 میاشتو باندې 10,000 روپۍ میاشت 15 میاشتې وشوې هغه سړي سره نورې پیسې نشته دا ورته وایي چې مثلا دا څیز ما نه واپس په 90,000 واله خو بس قصه ختمه که دا ورته وایي بس صحیح ده راوړه واپس دا ناروا ده که واپس دکاندار دا څیز علي نو یا به په ګران قیمت علي یا به هم په مغه قیمت علي چې په کم باندې ورکړی بیا صحیح ده په کم قیمت به نه علي او دغه رنګې دریم شرط دا دی عزتمندو چې کلم تا یو سړي سره قسطوار بیه وکړه د قرضو بیه وکړله او کم ریټ مقرر شو نو که چېرته قسط یې په ټایم در نه کړلو نوره جرمانه لګول دا ناجایز دي مثلا یو سړي ته 10,000 روپۍ میاشت به راکړي یو میاشت یې دله قسط در نه کړو 2 میاشتې در نه کړي ته ورته یې د هغه لږ څیز اوس په 1.5 لک شو نه دا ناروا ده هم هغه روپۍ به تیالي دې وجې نه کمپنیانو والا اکثر تا نه ډاکومنټس ږدي کاغذونه ږدي یا 2 ضمانتین د نه علي چې په ټایم باندې ته پیسې ورکړي نو چې کله هم سړی د قرضو بیه کوي یو څو شرطونو خیال ساتل پکار دي وخت مقررول پکار دي قسط مقررول پکار دي جرمانه به پکې نه واپس به یې په کم ریټ باندې نه علي او په 2 بیو کې به یو بیا معلومه چې دا فلانه شوه بیا جایز دي دا نو بهرحال عزتمندو دا د قسطوار بیې په باره کې مختلفو ممالکو کې دا کی ملیشیا کې اکثر هلکان موږ ته وایي ټلیفون کوي وایي چې دلته ټول همدغه د قرضو سیسټم دی نو په دې کې د دواړو دپاره سهولت دی خیر دی که انسان د دې نه فایده لي ناروا نه دی صحیح ده خو د دې شرطونو به خیال ساتي